او دې قدوس دادی رښتیا ویلي دي اے رب ذل جلال دادی رښتیا ویلي دي یا محیمن عزیز الجبار دادی رښتیا پان به بیا دی الله دادی رښتیا دادی مې تاسو ورو غوښون کتاب چروي چې وو کدا د قران شریف ځلن وسخه یو ځوی قران شریف نو ورځي او کتاب چې خدای دادی رښتیا ویلي دي دادی رښتیا دادی عقل خدای پاک دا مقام ورګي چې کوم قران وای بچو باندې قران وی قران په ترجمه ختمي اغلب الله ذل جلال کوم مقام او مرتبه ورکړي یو زنانه واغې به د قران شریف درس کو اکثر دې کورونو کې وی کنه زنانه ماشومان ته سبق کوي په خوا خوريرو کو جماعتونو کې شروع شو اوس هم تاسو زنانه وی اکثر یې نه کوته کوي درسونه کوي د په خوا زمانہ د غربت زمانہ وا نو چې کله د زنانه ډیر نه زنانه او په سونو زرګونو ماش چې نه کوته قران شریف خلاص کوي مشهور زنانه وا د چې کله وفات شو د دغه محله کې یو سړی اوسېده عربی کې ورته نباش وی کپنکش ملونه به کپنونه په خوا د غربت زمانہ وا ملونه به کپنونه د دې لکه وی چې دا خو زمانه د محلي زنانه ده او نیکه زنانه ده نیکه کیږي چې چاپه ثواب ګټلو قیمتي کپنې ولاغشي اصل نیکان خلق باندې اسو چې ماته کپن واچولي یو ما به واچولي چاو به قیمتي کپن راشه دا خو د محلي زنانه ده خبر به معلوم جنازې نه هم نه خلک دی ویلي او خبر به معلوم چرته د شپې ټول خبرونه سپړي هغه ټول چې ما مخکنه کبونو دي نه وی جنازې له لاړه ما خبر می معلوم کو اخوادي خو څه ورته چیرې شپکه راځم چې بیا راته پناه همې کو وی چې شپش ورالم لاس او خبر می اوس کړل او لحدنا متبع اخوا کړو او کفن ته مسینګه ګوتې کړې دا خبر ناواز راځي او د الله بندا تم جنتی د یو جنتی بل سره سکار چې داغه نه جامع او باسي او بے پردې کوي بما چې کله دا आवाज ووري چې دا الله بندا تم جنتی د یو جنتی بل جنتی سره سکار چې داغه نه جامع او باسي او بے پردې کوي به هوش شوم چرته ولی ما خو په عمر کې د زرګونو مړو نه کفنونه استیو چرته مړي ما سره خبرې نه وې کړې دا اول ضرور چې مړي ما سره خبرې وکړي د به هوش را پرې وتم چې کله هوش کې رالم غنټه د بس هوش کې رالم رمې کلکو بیا مې کفن ته ګوتې کړې بیا د قبر ناواز راځي او د الله بندا تم جنتی تم الله بخلی د یو جنتی بل جنتی سره څه کار چې داغه نه جامع او باسي او بے پردې کوي دې بیا به هوش شم چې کله دریم دل هوش کې رالم لمه مضبوط کو کلک مې کو چې کله د مړي دا خبر نه دا आवाज راغی چې او د الله بندا تم جنتی د یو جنتی بل سره څه کار چې داغه نه جامع او باسي او بے پردې کوي ما زکلک ما ورته او د الله بندي تو خو جنتی تا خو ټول عمر د الله د کلام درس کړی دی د قران تلاوت کړی دی بس اونو زرګونو ماشومانو چې نه کو ته د قران خلاص کړی دی تو خو جنتی ما خو ټول عمر مسلمانان بے پردې کړی دي منانم کې من میدانم زه خپل ځان په خپل پیژنم ما تخپل عین مخ کېدا ما خو ټول عمر د مسلمانان رکپنو نه استری د بسنګ جنتی شمه د قبر ناواز راځي او د الله بندا تم جنتی ما به زه بسنګ جنتی شم د خپل ځان په خپل پیژنم ما تخپل عمل معلوم ني بیت زکه جنتی چې کله ز قبر کې خو دې شمه د الله طرف نه ما ته ویني شو او زما بندي تا ټول عمر زما د کلام درس کړی دی زما د قران درس کړی دی نو پدې او ما ستا مغفرت نصیب کو لیکن د دې قران د درس د وجینا تا ټول عمر د قران درس کړی دی خو دې د قران تلاوتونه دې کړی دی د قران پدې احساس کې استا جنازه کې چا شرکت کړی دی هغه ما ټول بخلی دی او ما تعالی او دلی دی چې تم زما په جنازه کې شریک وي یو سړی د قران خانی بیبي د جنازې په شرکت الله بخي د قران خانی بیبي د جنازې په شرکت الله بخي نو چې خپل قران وای بچو باندې قران وای د قران ترجمه کوي د قران درسونه کوي دا خلق په خامه رب ذل جلال بخي ذکر رحمت خدا بهانه مې جوړل رحمت خدا بهانه مې جوړل دا الله رحم قیمت نه غواړي رحمت خدا بهانه مې جوړل
د الله رحم قیمت نه غواړي بلکې رحمت خدا بهانه مې جوړ د الله رحم به یو بهانه غواړي الله د خپل بندګانو د بخښنو د پاره باندې لګي چې راوځه به د خپل بنده په څه باندې وبخښم معمولی شی باندې الله ذل جلال انسان کوي هغه دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی دی دې پورېم چې الله د خپل بندګانو بس معمولی باری ولا لګي خو چې موږ هم سمخ پلالو کو کله موږ هم څه پکار دي چې الله د رحم ځان قابل کو کړي دی لوی بزرګ د امام غزالی رحمت الله علیه څومره لوی بزرګ دی نو می او داغه د بزرګي اندازه ردینه لګي دا یو کتاب لیکلی دی احیاء العلوم یو عالم وی چې ما وتسبق کتل رحمت کائنات کې علامه خالد جوزی چې دا خبره لیکلې چې ما به کتاب تسبق کتل یو شپه نبی علیہ السلام نے خوب پوری عمر فاروق رضی اللہ تعالی وی نبی علیہ السلام ته عمر فاروق رضی الله فرمایي چې دا راخست چې دی امام غزالی د دې کتاب تسبق لیکه یو څو پوری یو په خوب کې عمر فاروق یو څو پوری وی چې را پاسې د دې ملانه می ویلې به دی او خو هغه نه په موجود او صاحب په یو چوک کې ولا دی او خلکو وره ما دي کتاب تا او د دې مصنف تسبق کتل زما د املا او ګورې دي انجام ته زمو نو څومره به سړی خو چې کله وفات شو به یو سړي خوب کې وی تعالی په خلې وکړه بیره زما په خلکو ګرانو کو بس الله را باندې رحم کوي څنګه چې کله زما تیشي الله توش بی الله ذل جلال ماتا او فرمایلو غزالی ما په تعالی ډیر شهرت درکړو صرف ستا په وخت کې ستا په زمانہ کې صرف آپ کا توتی بول رہا تھا په تصوف کې یو مقام درکړو په علم کې تا ما د پاره سر وړي چې مال راځي قال ما دومره علم درکړو شهرت می درکړو تصوف کې یو مقام چې مال لاته دوست چې کله د دوست ملاقات دي ځان سره رسولي کنه تا سر وړي چې مال بیما ورته وی الا ما ټول مستاد دین خدمت کړی دي شروع ویلي کړی دي کتابونه ویدا استاد نفس تقاضا وا نفس دا غوښتل تا د نفس خلاف ما د پاره سکی بس ما سوچ کو ما باندې لږه څه دی الله تعالی لکه څنګه پترا تعالی فرمایو غزالی یو ځل تا د قران یا د حدیث وضاحت دي تا چې کله قلم دا راواغشت په خو پینو قلم وو دا راواغشت نو چته کو لیکل دي کې یو بچ راغو د قلم په صورت کې نه بچ بیتاوی راشه د لیکل شروع کوه خبرې ځای دي لیکن چې دا د الله مخلوق دې چې ځان خیرات کې ځانو شي سیوش کې دوه شروع دا د قلم دا چې نیولې وقف نه پاتې ده لاس ته خوستل شو او بیا دې اخر کې پاتې دا معمولی غوندې کار دی نه خلاف لري بلی باندې رحمت خدا بهانه مې جوړه رحمت خدا بهانه مې دا الله رحم قیمت ته وړي بلکې دا یو بانه چې په خپل بندګان په څه باندې ایو سړیو هغه وفات کېده چې کله د وفات شو ما خپل عمل معلوم دي ما الله سره د مخ لګولو شان نه دی نو زما په کفن دا د شیرونو وی ویدا تل کې الہی تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں الہی تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں منہ ڈام پہ کفن پہ شرمسار آیا ہوں باری گناہ نے مجھ کو چلنے دیا پیدل اس لیے کندھوں پہ سوار آیا ہوں بی اللہ دستا در رحم په امید کې مخبری تراوي تیری رحمت کا امیدوار آیا او مخ می په کفن پټ کړی دي تاسو سره د مخ لګولو شان نه دی پرې غوړ مخ په کفن ولې پټ کې تاسو سره د سترګو لګولو شان نه دی پرې غوړ ټول ورمسا نافرمانی کې تیر کړی او زما د ګناهونو دومره بوج په سر دومره بوج چې پیاده نشم راتلی ځکه خلک په کوګو باندې راولې د ګناهونو د بوج د وجه دا خو چې الله سره څه معاملې وکړي وی الله د دې شیرو د وجه نه خدای پاک مغفرت ماته په دې امید راغلی رحمت خدا بهانه مې جوړې رحمت خدا بهانه مې الله رحم قیمت تواري بلدا الله د خپل بندگانو د بخښنې لپاره باندې لدی دا قران شریف او رمضان دا د دې امت د بخښنې یو علامت نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی کو الله دې امت ته عذاب اراده وي دې امت ته څه وي د عذاب
نو الله په قران نو ورکو قران کې سوره اخلاص په نو ورکو د رمضان میاشت په نو ورکو والله دی امت ته عذاب اراده وي نو قران شریف په نو ورکو قران شریف کې سوره اخلاص په او رمضان میاشت په بیان ورکو دا الله قران شریف زمونږ د بخنه د فار علامه ده حدیث پاک کې راوي چې کله انسان وفات شي او دا ټول خلک را رخصت شي نو دا قران شریف دا نیک عمل دل د یو پوری حسین او جمیل چینه په شکل کې راځي ورس کې سرحانی خواجه دراتي کینی و سرحانی بیل کې خاتون په شکل دی ورته وی ته سو چې دی 101 کې یکتای بیزستا غنیک عمل د قران شریف تلاوت وی چې کله منکر نکیر راشي یا بشیر مبشر د کافرانو ګناګارانو له فاسقانو له بشیر منکر نکیر او تاسو باندې نه کانو له بشیر مبشر راځي پوری شکل کې اشته شکل کې راځي فرشتي وګرا شو ګوري دا سره خوا کې یو کس ناس هغه ته پته لګي چې دا د قران شریف یا دا نیک عمل د انساني شکل نو درخواست ورته کتاب واشه د دې انسان نه زمون د یو څو سوالات او جوابات او ورته وستا کار سوالات او جوابات سره قسم دې زه خو دې پر خودم کې نه چې تر څو پورې د جنت په دروازه مانی داخل سبحان الله څو پورې د جنت په دروازه مانی وګوره دا قران شریف په قبر کې هم پکار راځي په حشر کې پکار ده چې سړی په خپل بچو باندې قران شریف ا تفسیری کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه د بسم الله په دې مقدمه کې غلي چې عیسی علیه السلام په یو قبر تیرېده نو قبر باندې عذاب اصلاره کې ډېر سخت عذاب سور ولې پس بیا راته په مقبره باندې ما یې قبر خواتی او هغه د الله رحمتونه راوړي السلام حیران چې معجزه و د عیسی علیه السلام پته لګي پیغمبرانو الله دې التجا کې رب ذل جلال سور ولې روانم په دې لارم په دې قبر دستا غفر نازلې دو عذاب کې مبتلا او اوس بستا رحمتونو پر رحمت کې دا کوي دا ولې نو الله ورته وشو الله ذل جلال عیسی علیه السلام یا روح الله عیسی علیه السلام دا سړي قاضیو دا کم په قبر کې او اکثر د خلکو غلطه فیصله کړي دا غي وجنه په عذاب او چې کله دی وفات کېده نو د بیبي په ګیډه باندې امید هو تو میاشت امید د بیبي ته وصیت وکړ چې زه وفات شم او کومه نرسته مال خدای پاک زوی راک د دې یو عالم تکینه و چې هغه عیسی او انجیل وګړي چې هغه ورته انجیل د چې کله د ازوی د سلور پنځو کالو شو قاری چې دراوس او قاری چې ورته مولوی چې ورته شروع کړ بسم الله شروع الله ذل جلال فرشتو ته وحی وکړه چې د دې پلان نه عذاب پورته کړي ځکه مال حیا راځي چې د پاک معشوق په پاکه خلص ما پاک نو مخلی او پلان په عذاب کې گرفتار دي د دې سوی د وجې نه د پلان عذاب پورته چې کله معشوق بسم الله شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم الله ذل جلال فرشتو ته وایي ګوره پلان په عذاب کې گرفتار دي خو دې پلان وصیت کړو چې تاسو به دین زده نو مال حیا راځي چې د پاک معشوق په پاکه خپل باندې زما پاک نو او پلان په عذاب کې گرفتار د دې سوی د وجې نه د پلان عذاب وکړه قسم دې تاسو په خپل بچو باندې علم قرآن شریف کې وایي چې ما تیرا لېږي مدرسو ته تاسو عزت وکړي تالاس پخپلې تا بخپل قبله او کعبه تسلیمي او اخرت کې به استاد لپاره صدقه جاریه وي اخرت کې به استاد لپاره صدقه جاریه دا کوم ماشومان قسم دې چې دا واړه ماشومان او دا صفائی وي خیری وي دا د والدینو لپاره به صدقه جاریه وي د دې پته په قیامت کې لګي قیامت کې به خلک چې وي چې مال بي سو غیر الله لولا خردنی الى جل قریب فصدق واکم من الصالح الله ما دنیا ته واپس ولېګا زه اوس یقین شوم چې مولوی سے بماتا سوي عبدالرحمن مولوی سے بسوي ما خو نه منل چې به شو قران راوي هغه د مولوی تاجونه مولوی ما واپس ولېګا لیکن قیامت کې بچي دی وی ما لبسو غیر صا لولا خردنی الى جل قریب فصدق واکم من الصالحین لیکن هل تبا اخرت کی بیا د مچ پشان منګولي مروری لیکن گیا وقت پھر آتا نہیں یہ قول حسن تجھ کو باتا نہیں دور خطیری ہوگو بیرد نجارودی تیر ساتھ پر بیرد بیا ٹائم پاس نیور بی ریکال گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا اللہ منگ لوقت را کرے دی چیرا منگ دا اخبر اوقات قیمتی
قرآني درسونو کې شرکت په خپل شرکت خپل بچو باندې قرآن او دین وایو دنیا باندې چینو د سکون وي اخرت کې هم فوز او فلاح او بهبود موږ د فاردا کامیابی او کامرانی موږ د فاردا مقدر دي د وخت د عدم تقاضا په بنا باندې مازیګر موږ شوی دي باقي خبرې بدون